د حکومت د طرفه به اوس هر غریب ته 15000 روپۍ چې دی دا به ورته د روژې میلاویږي. د وزیر اعظم د طرفه یو نوی پروګرام شروع شوی دی، رمضان ریلیف پیکج. د هغې په تر باندې به تاسو ته اوس 15000 روپۍ چې دی دا میلاویږي. د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړو، په هغې کې موږ تاسو ته ویلو چې د 9999 نه به تاسو ته میسج راځي. نو ځینې کسان وایي چې موږ به خپل شناخت کارت به دغه ورلیږو، نو د هغې نه وروسته به دا میسج راځي. ځینې کسانو پکې دا خبره کړه چې 15000 روپۍ څه شی دی. نو 15000 روپۍ د غریب سړي دپاره ډېر شی دی، خو چې د حکومت د طرفه هر غریب ته دغه روپۍ میلاو شي، چې کم کس ته میلاو شي د هغه لپاره دا ډېر کار کوي. بل لا حکومت چې هر شی تاسو له درکړي که 1000 روپۍ درکړي هغه هم ډېر شی دی، خو چې د هغو له طرفه دا روپۍ چې دي دا راوځي. نو ځینې کسانو پکې دا قسمه کمنټس هم کړی چې 15000 روپۍ دی څه شی. نو د غریب سړي دپاره چې دی دغه ډېر شی دی، خو چې حکومت هر غریب ته ورسوي. کومو کسانو چې دا کمنټس کړو چې موږ به خپل شناخت کارت چې دی دا په 9999 باندې ورلیږو، نو په 9999 باندې به تاسو خپل شناخت کارت نه لګئ، خو تاسو ته به د 9999 نه چې دی میسج به راځي. میسج به راځي که ستاسو په اکاونټ کې دغه روپۍ جمع شي او تاسو ته دغه روپۍ میلاویږي، نو تاسو ته به د دغه نه میسج راشي. میسج به راشي، په هغې کې به تاسو ته لیکلي چې ستاسو په اکاونټ کې 15000 روپۍ جمع شي او تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغسته شئ. کومو کسانو ته چې دا میسج راغلی، نو هغه میسج چې دی هغه موږ ته په کمنټس کې لازم راولېږئ. نو تاسو ته به د هغې میسج راځي، خو تاسو ته د دې طرفه خپل شناخت کارت چې دی دا نه شي لیکلی. خو کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي، دا روپۍ به هغې کسانو ته میلاویږي، باقي کسانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي.